دویم نمبر چې کومه عظیمه معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ده هغه د شق قمر د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل. او دا یاد لره د دې حدیث چې کوم زار ته بیانوم دا د ډیرو صحابو نه روایت زما یو کم علم انسان یم د زما د کم علمي مطابق تاسو ګوره عبد الله ابن مسعود دا حدیث روایت کړی دی، عبد الله ابن عباس دا حدیث روایت کړی دی، عبد الله ابن عمر دا حدیث روایت کړی. ان دې ته ویل کېږي عبادله ثلاثه، درې عبد الله گان لوی خلق دی ګوره درې واړو روایت کړی دی. علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی، انس ابن مالک روایت کړی دی، جبیر ابن مطعم روایت کړی دی، او بیا په کتابونو کې امام بخاری روایت کړی دی، امام مسلم روایت کړی دی، امام ترمذی روایت کړی دی، مسند احمد بن حنبل روایت کړی په کثیر تعداد باندې، او امام سبوکی په خصوصي توګه باندې دغه حدیث باندې لیکلی چې دا حدیث متواتر دی. یعنی دومره په کثرت باندې دومره په ډیروالی باندې صحابو دا روایت کړی دی چې په هغې باندې دروغ ګمان هم نشي کېدی. دومره کتابو خو زار ته عبد الله ابن مسعود والا روایت بیانوم ځکه دی مبارک فرمایي چې زه په دغه ټیم کې په خپله موجود وم. دا نور صحابه خو به روایت کا، عبد الله ابن مسعود یې چې ما لیدلی دی، ما کتنه کړې، زه خپله موجود وم. شق قمر شق ویل کېږي سیرې کېدو ته، دو ټوکړې کېدو ته، او قمر ویل کېږي سپوږمۍ ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګوته باندې سپوږمۍ دوه ټوکړې کړې ده. او دا حدیث عبد الله ابن مسعود نه روایت ته امام بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد ټولو کې شته. حدیث مبارک څنګه دی؟ دا د پیغمبر علیه السلام په هغه معجزو کې داسې معجزه وه چې دا هغه سیریوالی هغه دراړ چې هغه ګوتې مبارکې پیغمبر علیه السلام په سپوږمۍ کې کړی دی که نه دا به په قیامت مازدیګر پورې موجود وي. او ساینسدانانو هم دا خبره اکسپټ کړې ده بالکل چې په سپوږمۍ کې دراړ راغلی دی، دا سیری شوې ده. او دا د پیغمبر علیه السلام صرف د ګوتې اشاره، صرف د ګوتې اشاره. داسې نبی داسې دغه شق قمر او قرآن کریم مبارک پارا نمبر 27 کې خدای پاک آیات نازل کړه، اقتربت الساعة وانشق القمر. خدای پاک فرمایي قیامت را نږدې شو او سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه. خدای پاک یې تصدیق کړی دی چې ما محبوب علیه الصلاۃ والسلام په دعا او زما د محبوب علیه السلام په اشاره باندې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. دا څوک رالوله؟ حدیث مبارک کې راځي ابو جهل پیغمبر علیه السلام لراغی، ولید ابن مغیرہ کافر نبی علیہ السلام لراغی، عاص ابن وائل نمبر 4 عاص ابن هشام اور سره نضر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ، دا ټول پیغمبر علیہ السلام لرال. اور ته فرمای ته ځان ته نبی وای، اور ته فرمای زه د الله جل جلاله طرف نه نبی یم. ته فرمای مونږ یو مطالبه ده. څه مطالبه ده؟ ورته یی چې په ځمکه نه ده په اسمانو کې نه ده. وایي څه مطالبه ده؟ دغه سپوږمۍ ده مونږ سره لاړ شه د مینا مقام له، دا د هجرت نه 15 کاله مخکې خبره ده. مینا مقام له لاړ شه او سپوږمۍ 14 دی او دغه سپوږمۍ مونږ ته دوه ټوکړې کړه، او داسې راته دوه ټوکړې کړه چې یو ټوکړه په غر باندې جبل ابو قبیس په هغې باندې ودرېږي او دا بله ټوکړه بل طرف ته لاړه شي بالکل منځ باندې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي که دا مو وکړه ایمان به راوړئ؟ ورته فرمایي چې او ایمان به راوړو. حضور مبارک عبد الله ابن مسعود فرمایي زه په خپله باندې موجود وم، نور به حدیث روایت کوي، زه موجود وم چې پیغمبر علیه السلام مبارک راغی، رب لا یزال ته دعا وکړه. دا داسې لاسونه دي چې رب کله خالی نه دي واپس کړي. او دا غي نه وروسته سپوږمۍ ته اشاره وکړه، څنګه چې رسول الله ورته اشاره وکړه یو ټوکړه په جبل ابو قبیس باندې پاتې شوه، بله ټوکړه داسې بل طرف ته لاړه ورته فرمایي ګوتې په اشاره باندې. او دا څومره ټیم وه د مازدیګر نه ماښام په منځ کې چې څومره ټیم دی که نه دومره ټیم دا کولا ولاړه وه، دومره ټیم. او صحابه فرمایي شاته تر جبل حرا دی چې اوس ورته مونږ غار حرا کوم ځای کې جبل حرا، صحابه قسم خوري چې دغه سپوږمۍ په منځ کې مونږ ته جبل حرا ښکاره کېده بالکل نه. خو ایمان خو د الله جل جلاله په داغه په نعمت او داغه په مهربانۍ باندې دوی بیا هم څه ووي چې حضور مبارک نعوذ بالله داسې جادوګري ده چې په اسمانو کې هم کار کا. او څه ورته ووي؟ جادوګري ورته ووي، سحر یې ورته ووي، کهانت یې ورته ووي.
او دا غین وروسته یا انکار وکړ پیغمبر علیه السلام نه. عبدالله ابن مسعود فرمایي چې بیرته خدای پاک جل جلاله دغه سپوږمۍ سره څه کړه یو ځای کړه. نن هم که تاسو دا سپوږمۍ په یوه کې تاسو زوم کړئ لږې نږدې کړئ نو په هغې کې هغه نښې نشانې هغه ښکاري دا د پیغمبر علیه السلام د هغې ګوتې اثر دی په دغې سپوږمۍ کې. دغه ټولې دنیا او دغو کافرانو په هغه ورځ باندې وي چې که سحر یې کړی نو سحر خو په موجودو خلکو باندې څه اثر کا. او درګه نن چې کومې قافلې راځي نو قافلې والاو نه مونږ تپوس کړو چې تاسو چېرته په بل ځای کې دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کتلې ده نو کافرانو له چې په دې شپه باندې څومره قافلو والا راغلي دي او تپوس یې تر کړی دی چې تاسو دغه پلانکۍ شپه باندې سپوږمۍ 2 ټوکړې لیدلې ده. هر قافلې فرد دا تصدیق کړی دی چې په دغه شپه باندې په هر ځای کې خلکو سپوږمۍ 2 ټوکړې لیدلې ده. خو دوی بیا هم څوک انکار خدای پاک په قرآن کې تصدیق کا وانشق القمر دا سپوږمۍ 2 ټوکړې شوې ده الله جل جلاله فرمایي.